سورہ انعام اتم سپارہ آیت نمبر 161. سورہ انعام اتم سپارہ آیت نمبر 161. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. سورہ انعام اتم سپارہ آیت نمبر 161. اس دی زینا دا بیان تفصیلی دا پیامبر علیہ الصلاۃ والسلام اغا ذکر کئی دا دلیل وحی دے او سلورم قسم دے دا طریقو دا تعلیم نا چی اغا بیان دا دین حق دے. نو پدی صورت کی بیان اوشو او پدی کی بیا دری اعلاناتو اغم پدی کی کئی. نو پدی صورت کی اغا بیان اوشو یو دارے چی صراط مستقیم او دویم دارے دینن قیمن او دریم دارے چی ملت ابراہیمی دے. نو اللہ فرمائی قل تورتو آیا اننی ہدانی بے شک از رسول یم ربی خپل رب. ہدانی چی دنو پدے کے دلیلونو نقلیو وحیو او طریقی دا تعلیم تا اشارہ دا چی آغا پدی صورت کے مخ کے تیر شوی دی. دینن قیمن پدے کے عقلی دلیلونو تا اشارہ دا. دینن چی دے دا بدل دے دا محل دا صراط مستقیم نا او ملتا دا بدل دے دا دینن نا او دا بیانات دا پیامبر علیہ السلام دا پارا دا اظہار دا فرق تے پمنز دا آغا خلقو کی چی اغی دا اللہ وحدانیت ذکر کئی او آغا خلق چی اغا مشرکان دی. فرمائی وما کانا ورتو آیا نیمز من المشرکین دا مشرکانونا. بیاور پسی آیت نمبر 162 دا خلاصہ دا ملت ابراہیمیہ دا چی عبادات بدنیہ مالیہ جون تیرول مڑکیدل دا صرف دا چا دا پارا دی اللہ دا پارا دی.
الله فرمایي قل تورته وای ان صلاتي عام دی، فرض نفل دا ټول پکې راځي. نسوکی ټولو کارونو د تقرب الی الله او طاعت تداویل شي. تفسیر قرطبی ذکر کړي یا صرف ذبح کول چې مطلب قربانی دا یا صرف طریقې د حج د ادا کولو دي، نو ورته وایا چې قل ان صلاتي و نسکی، منظما قربانی او حج زما، و محیایا صرف ژوند تیرول او هغه کارونه چې زه په ژوند کې کوم، و مماتی او صرف مړه کېدل په هغه حالت کې چې زه په هغې باندې مړ کېږم، لکه ایمان او طاعت او یا وصیت کول په وخت د مرګ کې. لله رب العالمین، دا ټول د چا دپاره دي؟ د هغه رب العالمین دپاره دي. لا شریک له آیت نمبر 163 په دې کې نفي د شرک اعتقادي او د عملی دواړو مراد ده. هر یو نبی خپل امت کې اول هغه مسلم وي، او دا لفظ ویل دا خصوصیت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی، او د امتی دپاره بغیر د قرآن د لوستو نه دا کلمه ویل دا نشته دی چې هغه دا ووایي چې وانا اول المسلمین یا انا من المسلمین. بعض روایاتو کې راغلي دي چې داسې وایي وانا من المسلمین، دی به داسې وایي، داسې به نه وایي چې وانا اول المسلمین، ځکه چې دا خو بیا دی د پیغمبرای درجې ته لاړو. نو فرمای لا شریک له، نشته اس هغه شریک هغه د پاره، و بذالک او په دې سره حکم کړی شوی دی، و بذالک امرتو او په دې سره حکم کړی شوی دی ما ته، وانا اول المسلمین او زه اول د مسلمانانو نه یم. بیا ورپسې آیت نمبر 164 دا بله طریقه د تعلیم ده او جوابونه د دریو سوالونو دي. اول سوال داره چې سیوا د الله تعالی نه بل مدبر د عالم کیدی شي، نو مثل پکار دی لکه قطب. نو جواب دا دی چې الله تعالی هغه رب مدبر د هر سیز دی، نو بل مدبر ته ضرورت نشته. او دویم سوال هغه دا دی که وویلی شي چې په دې عقیدې سره په انسان باندې ګناه راځي، نو جواب دا دی چې ولا تکسب کل نفس، مراد د کسب نه یعنی کول د ګناهونو دی، لکه شرک کول یا الله تعالی سره چې دی نو هغه شریک جوړول هغه الله نه معاف کوي، بلکې ګناه د شرک به په مشرک باندې ضرور راځي. او دریم سوال داره که څوک وایي چې د دې کار ګناه به زه هغه اوچت کم لیکن داسې کار هغه وکړي، نو جواب یې وشو چې ولا تزر وازرة وزر اخرى، تاسو به د بل چا چې دی هغه پیټې به نه شئ اوچتولی. دا بعضې خلک تاسو خیال کړی معاشره کې وایي که نه مړه بس ته پرېږده سړی وکړه زما سر لی روله، سر له به دې رولي پته به دې ولګي، خو چې کله د حقیقت ځای راشي. فرمای قل ته ورته ووایه اغیر الله، آیا سوا د الله تعالی نه ابغي زه تالاش کم ربا رب وهو رب کل شی، دا الله تعالی خو د هر یو شي رب دی. ولا تکسب کل نفس، او نه کسب کوي اس یو نفس بد عمل الا علیها، مگر وبال د هغې په هغه باندې وي. اوس ګوره پیغمبر دی ته وایي چې آیا زه چې دی نو د الله نه ما سیوا بل رب زه تالاش کم، یو الله دی بس، بل رب خو نشته. نو فرمایي چې ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى. الله فرمایي نشي پورته کولی یو نفس درون په ګناه بوج د بل چا. ثم الى ربکم، او بیا بخپل رب ته مرجعکم واپس تلل ستاسو، فینبئکم پس خبر به درکړي تاسو ته بما په هغه څه سره کنتم فیه تختلفون چې تاسو پای کې اختلاف کو. ثم الى ربکم دا تخویف اخروی دی. فینبئکم ان بعد خبر ورکولو نه مراد دلته فیصله کول دي په منځ د حق یعنی د حق پرس او باطل پرس کې، په جزا او سزا ورکولو سره. او ورپسې آیت نمبر 165 دا ترغیب د عمل کولو ته په احکامو د دې صورت باندې، او اثبات د ربوبیت د الله تعالی دی.
کم چې په مخ کې آیات کې ذکر شوی دی. وهو الذي الله تعالی هغه ذات ته جعلکم خلائف الارض ګرځولی یې تاسو نائبان په ځمکه کې. خلائف الارض چې دی خلائف علامه سجستانی وی چې معنی د دې اوسیدونکي دي چې په یو بل پسې نائبان وي. او بعضی مفسرین فرمایي چې دا صفت د دې اخیری امت ته ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین دی نو امت داغم هغه خلیفه د مخ کې ټولو امتیانو او یا مراد د دینه خلفا په ځمکه کې د طرفه د الله تعالی نه چې پای کې یعنی د ژوند تیرولو د پاره هغه مناسب تصرفات کوي. ورفع بعضکم دا جواب د سوال دی نو فرمایي چې یعنی ورفع بعضکم او پورته کړي دی بعض استاسو فوق بعضین د پاسه د بعضو نه درجات په درجو کې لیبلوکم دې لپاره چې ازمیخو کوي تاسو فیما آتاکم په هغه څه کې چې درکړي دي تاسو ته. ان ربک بشک ربستا سریع العقاب یعنی ډیر زر چې هغه سره حساب کوونکی دی یعنی عذاب ورکوونکی دی. الله تعالی به تاسو له عذاب درکړي. فیما آتاکم مراد د دې نه هر هغه صفت او حالت چې انسان په هغې سره متصف وي. په مالدار باندې ابتلا ده په مالدارۍ کې، په غریب باندې په غریبۍ کې، ښایسته شکل والا باندې په دغه صفت کې، په بد شکل والا باندې دغه په حال کې، په عاقل عالم باندې په علم کې او په جاهل باندې په جهل کې. الله فرمایي چې په تاسو باندې مطلب دا دی چې فیما آتاکم امتحان به کوي په تاسو باندې په هغه څه کې چې الله تاسو له درکړي دي. ان ربک سریع العقاب دا تخویب ته یعنی شکر نه کوونکې د دې نعمت او دغه شانتي عمل نه کوونکې په دې صورت باندې الله فرمایي سریع العقاب یعنی زر د چې عذاب به مونږ ورکو هغه خلکو ته چې هغه نه منونکي دي. وانه لغفور رحیم او دا بشارت ته شکرګزارو د نعمتونو ته عمل کوونکو ته. نو په دې صورت باندې هر کله چې معرفت او رحمت د الله تعالی غالب دی په غضب داغه باندې د دې وجنې دلته لغفور کې د لام د پاره د تاکید ذکر کړی دی. د لام د پاره د تاکید ذکر کړی دی. نو فرمایي چې وانه لغفور رحیم الله تعالی بخون کې او مهربان دی. بیا ورپسې سوره اعراف دا مکی صورت ته، سوره اعراف مکی صورت ته، په دې کې 24 رکوګانې دي او 206 په دې کې آیاتونه دي. 24 رکوګانې دي 206 په دې کې آیاتونه دي. په ترتیب عثمانی او جمعی کې 9 نمبر صورت ته او په ترتیب نزولی کې 140 نمبر صورت ته. ترتیب عثمانی او جمعی پیژنې دي ته وایي ښه. ترتیب عثمانی او جمعی چې دی مطلب دا قرآن کریم چې څنګه دا جمع شوی دی لکه سوره فاتحه، سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، نو دا یعنی د جمع په لحاظ سره دا 8 نمبر صورت مونږ شروع کو. او د نزول په اعتبار سره مطلب دا 2 نمبر د چې نازل شوی د الله د طرف نه. نو د دې صورت نه مخ کې دا یعنی 8 صورتونه چې هغه نور نازل شوي دي. نو دا 140 نمبر صورت ته. او د نه مخ کې کوم صورت نازل شوی دی هغه سوره جن دی. د نه بعد کوم صورت نازل شوی دی هغه سوره سواد دی. نو په ترتیب عثمانی او جمعی کې 9 نمبر دی، په ترتیب نزولی کې 140 دی نازل شوی دی مخکې د سوره جن او وروسته د سوره سواد نه. اوس ربط له ما قبل صورت سره هغه دار چې مخکې صورت په سوره انعام کې دلیلونه عقلیه بیان شو په مسله د وحدانیت د الله تعالی. نو په دې صورت کې دلیلونه نقلیه هغه بیانېږي.
او په دې صورت کې احوال د منکرینو ذکر کوي په 12 نمونو د عذاب سره چې هغه اوه تیرې شوي هغه قومونه دي، مطلب دا دی چې کوم قومونه تیر شوي دي اوه هغه ذکر کوي، او ابلیس او د هغه قوم چې هغه منجورانو او په خپلو اصنامو او عبادت کوونکو د عجل او بدلونکي د قول شرعي او ثبت والا دا ټول چې دي نو دا به ذکر کوي. نو په دې ټولو باندې مختلف عذابونه راغلي دي، نو په دې صورت کې به دکه عذابونه دا به هم ذکر کوي. او بل ربط دا دی چې ما قبل صورت کې د نظر لغیر الله او تحریمات الله او تحریمات غیر الله د هغې تفصیل ذکر شو او ډیرو صورتونه هغه ذکر شو. دلته د هغې یو اهم صورت یعنی هغه دا دی چې بربند طواف کول هغه به ذکر کوي. او بل ربط دا دی چې ما قبل صورت کې دلایل عقلیه هغه ذکر شو، دلته به نقلیه هغه په تفصیل سره ذکر کوي. او د ابراهیم علیه السلام نه هغه په تفصیل سره ذکر کړو او باقی انبیاءو نه اجمالا ذکر شو. دلته به چې دلته به تفصیلا ذکر کیږي. دعوه د صورت صدا دعوه د صورت دار چې یو خدا دی الله فرمایي چې تاسو بهادری وکئ د پاره د بیان د مسلې د وحدانیت او د قرآن مسله تاسو په بهادرۍ سره ذکر کوئ. دویم دار چې تابعداري د کتاب او د سنت کوئ، د دین خلاف د اچا اتباع مکوئ. او دریم دا چې الله فرمایي شرک مکوئ، الله تعالی سره شریک م جوړوي. او په دې صورت کې خلاصه د عادت د دې صورت چې په دې صورت کې نفي د شرک فعلی به اولا ذکر کوي او نفي د شرک اعتقادي به ثانیا ذکر کوي او درې داوی به پکې ذکر کوي او شپږ به په دې صورت کې کیسې ذکر کوي. او دا صورت دو حصے دے، اوله حصہ آیت نمبر 54 پوری دا، بلا بیا د 55 نه تر اخیره پوری دا، او په دې کې بیا درې چې دی هغه بابونه دي، درې بابونه چې دي هغه بیا په دې کې ذکر کوي. نو فرمایي الف لام میم صاد دا حروف مقطعات دي، یعنی حروف مقطعات چې دي هغه ذکر کوي. الف لام میم دا مقطعات دي تفصیل مخکې هغه تیر شوی دی، خو دلته ورسره حرف د صاد چې دی هغې کې اشاره د لطیفې ته، ډېرو قصو د دې صورت او صفت د صمدیت د الله تعالی ته، یعنی صاد صفت د صمدیت د الله تعالی هغه ذکر کوي پکې. نو فرمای یعنی الف لام میم صاد، یعنی الله تعالی عالم دے په معنی د حروف باندې مخکې تیر شوي دي. سورہ بقره کې موږ پورا تفصیل په دې باندې کړو. نو فرمای کتاب انزل ای هذا کتاب انزل، یعنی دا سه عظیم الشان کتاب دی، مطلب دا چې دا کتاب نازل کړی شوی دی د پاره د بیان. نو د دې په تبلیغ کې که څه تکلیفونه راځي نو پای باندې صبر کوئ او ځان متنګوئ. د آیات کې اوله دعوه ده او په دې کې تعریف د کتاب دی او دوه پایدې د کتاب او یو ادب پکې هغه ذکر کوي. نو ګوره کله کله سړی د دین کار کوي او پای کې تا باندې مصیبت راځي، تکلیف راځي او دا لازم کیږي، داسې ضروري نه چې مطلب نه به راځي، بالکل پکې راځي.
تکالیف پکې راځي، مصیبتونه پکې راځي، هر څه به در باندې راځي او ته به پای کې څه بکې؟ صبر بکې، صبر نه به کار علي. نو فرمایي یعنی الف لام میم کتاب انزل الیک نازل کړی شوی دی، یا کتاب داسې شان والا کتاب دی، انزل چې نازل کړی شوی دی الیک تا تا، الیک تا تا، فلا یکن فی صدرک، الله فرمایي یعنی متنګوا سینه یا پس ندی وی پسینه ستا کې تنگسیا، خرجون تنگسیا، منه د رسولو د دینا، لتنذر دې دپاره چې ویری، لتنذر عام د مشرکانو کافرانو ته سره د مؤمنانو نه، وذکرى للمؤمنین او خاص د مؤمنانو پورې. نو عامه پایده مقدم کړې ده په خاصه باندې، دا دواړه پایدې په قصو د انبیاء علیه السلام کې دا بیا واضح دي. بیا ورپسې آیت نمبر 3 فرمای اتبعوا ما انزل، اتبعوا ما انزل الیکم. اوس دا دویمه دعوه ده او دا کیفیت د انذار او د ذکرا دی. ما انزل قرآن او سنت هغه تینا مراد دی تفسیر مدارک، تفسیر خازن او تفسیر قرطبی، هغه ټولو دا خبره کړې ده چې کوم کتاب یا پیر یا مولا وغیره هغه د دې نه د ما انزل نه خلاف کوي، نو د هغه تابعداري تاسو مه کوئ. تفسیر قرطبی، تفسیر مدارک او تفسیر خازن هغه دا ذکر کړی دي چې کوم کتاب، کوم پیر او کوم مولا د دې قرآن او د سنت نه خلاف کوي، نو د هغه تابعداري مه کوئ. من دونه کې دا ضمیر راجع دی ما انزلتا او یا دا رب ته راجع دی. اولیاء مراد د ولایت نه تابعداري کولی سره د محبت نه. تفسیر قرطبی وی څوک چې راضي شه په یو مذهب نو اهل د هغه مذهب د هغه اولیاء شو. نو پر آیات کې په هغه تقلید او مقلد باندې رد دی چې کتاب او سنت په مقابله کې د بل چا قول او مذهب هغه غوره کی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، تابعداري مه کوئ مگر سوا د الله تعالی نه د بل چا. قلیلا ما تذکرون، یعنی د اولیاء د نورو دوستانو شیاطینو تابعداري مه کوئ. او قلیلا ما ډیر کم، ما تذکرون یعنی هغه چې هغه نصیحت څه کوي قبلی. بیا ورپسې آیت نمبر 4 اوس دی کې دا تخویفی دنیوی دی، یعنی عذاب د الله تعالی په وخت د غفلت د خلکو کې هغه راځي، نو بیا توبې ته هغه اوزګار نه وي مگر دی توبه وباسي، خو په وخت د راتلو د عذاب کې د دې هغه توبه نه قبلیږي. په دې کې 3 احوال د منکرینو ذکر کړي دي، یو اهلاک، دویم چې غفلت، او دریم اقرار په ظلم باندې. نو فرمای الله سوی وکم من قريه اهلکنا، یعنی څومره ډېر کل والا هلاک کړي دي مونږه. فجاءها بأسنا، الله فرمای راغلی وغی ته عذاب زمونږه، بیاتن یعنی د شپې، بیاتن اهلکنا مراد د دې نه اراده د اهلاک ته یا اجمال دی، بیا ورپسې فا تفصیلیه ده. قائلون او هم قائلون، یا دی آرام کو په وخت د سکه د غرمې کې. قائلون چې دی نو دا د قیلولې نه دی، آرام کول په وخت د غرمې کې. اوس کچری دا خوب ورسره وي او کنه وي، خو په قوم د شعیب علیه السلام باندې عذاب په داسې وخت کې راغلی و. قیلوله دی ته وایي لکه ته 10 یا 15 منټ سترګې پټې کړي او په سنت طریقه باندې سملی. اگر که تا پکې خوب وکړو که دې ونه که خدا قیلوله ده، داسې قیلوله نه چې ته سملی او بیا بله رسار را پاسي. ها خوب دی، قیلوله نه ده. ظالمین نه مراد د ظلم نه تابعداري، یعنی د ظالمین نه مراد د ظلم نه تابعداري نه کول د ما انزله، او تابعداري د غیر چې د هغه کولو. نو الله فرمایي انا كنا ظالمین، وی بدی بېشکه او دی یعنی مونږ ظالمان. نو فرمایي چې یعنی انا كنا ظالمین، نو د ظلم نه مراد دار چې دی اتباع د څه د قرآن نه کولا، یا چې الله کوم څیزونه نازل کړو د هغې اتباع دی هغه نه کولا. نو چې کله دی اتباع نه کولا نو الله جل شانه په دې باندې څه وکړل؟ اهلاک یې پرې راوستو، عذاب یې پرې راوستو. الله فرمایي اهلکنا،
یعنی الله فرمای اهلکنا هلاک کړل مونږ دی د پاره په وجه د دې باندې چې دوی څه چل کو، یعنی دی د الله جل شانه چې کوم کتاب او کوم ذکر یې کړو هغه نازل کړو پیغمبر باندې، دی د هغې تابعداري نه کوله. انا كنا ظالمین، نو مراد د ظالمانو نه دغه دی چې تابعداري نه کول د هغه څیز ما انزل چې کوم الله نازل کړی دی. بیا ورپسې آیات کې آیت نمبر 6 دا تخویف اخروی دی په ذکر د درو احوالو سره. دلته اول حال ذکر دی، یعنی سوال د هر چا نه د هغه مناسب تپوس بکیږي، نو د رسولانو نه به د هغوی د دعوت کولو په باره کې تپوس کیږي، لکه سورہ احزاب کې به راځي، او تپوس د امت د حال بکیږي لکه سورہ مائده کې تیر شوي دي، او د عام خلکو نه به تپوس صرف د عمل نه کیږي بلکې الله فرمایي چې د لیما یعنی ولې دی کو سبایسو د چا د پاره دی دا عمل کړو او کیپا چې د چا په طریقه دی کړو، دا شانتی ذکر د دې په سورې حجر کې التبه راځي. یعنی الله فرمایي څنګه دی کړو، چا د پاره دی کړو، ولې دی کړو، په څه طریقه دی کړو، دا ټول تپوسونه په ورځ د قیامت کوي. نو فرمایي فلنسألن الذین، خامخا تپوس په کوو مونږ دا کسان نه ارسله چې لیږلي شوي دي، یعنی رسولان دیتا، ارسل الیہم رسولان دیتا یعنی امتیان، ولنسألن المرسلین، او خامخا مونږ به تپوس کوو د رسولانو نه. فلنقصن علیہم آیت نمبر 7، یعنی که څوک هغه پټی یا انکار کوي نو الله تعالی به په خپله بیان وکړي په دې آیات کې، او دویم حالت هغه ذکر شو. فلنقصن خامخا مونږ به احوال بیانو علیهم په دې باندې بعلم په علم خپل سره، وما كنا غائبین او نه یو مونږ غایب د اعمالو د دوی نه. آیت نمبر 8 او ورپسې آیت نمبر 9 په دې دواړو کې دریم حال ذکر کوي چې هغه وزن دی د قیامت د احوالو نه، وزن د عملونو دا حق دی. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه والوزن یومئذ الحق. نو مطلب دا دی چې دې ځای کې دا دریم حال ذکر کوي چې وزن دی هغه، یعنی د قیامت د احوالو نه وزن د عملونو دام حق دی، او درونواله او سپکواله د عملونو دا په دې کې شته دی. او دغه شانتې په شتوالی او نشوالی سره او ډیروالی او کموالی هغه نه دی مراد. فرمایي وزن نه مراد وزن د صحیفې د اعمالو دی، لکه چې صحیح احادیثو کې څنګه راغلی دي. وزن د نفس د عملونو دام کیدی شي بغیر د دې نه چې څه جسم ورله هغه ورکړی شي. لکه اوس څنګه چې هواګانې او یخني او ګرمي دا تللی کېږي، نو وزن د بعضې انسانانو هم په حدیث کې راغلی دی، لیکن معتزله او منکرین حدیث چې تاویل د وزن کوي په نفس عدل او قضا سره، او د وزن او میزان حقیقي نه هغوی څه کوي، انکار کوي. نو هغه د ظاهري او صریح آیاتونو نه انکار کول دي، لکه مطلب دا دی چې ته خو بیا دې آیات نه انکار کې. نو فرمای والوزن او طول د عملونو یومئذ په دغه ورځ باندې الحق دا یقیني دی. فمن ثقلت موازینه، موازینه دا جمع د میزان ده، نو ظاهر دا ده چې میزانونه به ډیر وي په اعتبار د انسانانو یا د اعمالو سره، یا جمع د موزون د مراد تینا اعمال دي، او ظاهر دا ده چې درونواله او سپکواله په ډیروالي سره نه دی، لکه حدیث د بطاقي هغه چې نو د وحدانیت په مقابله د نور اعمالو کې هغه په ډیرو کې په دې خبره باندې دلالت کوي، بلکې ثقل او خفت دا په اعتبار د څه سره دی، د عقیدې او د وحدانیت او د سنت سره. او سورة قارعه کې هم راځي کنه فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه
واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي. تا ته څه پته ده هاویه څه شی دی؟ نار حامیه. نو فرمای چې ومن خفت موازینه، هغه څوک چې سپک وي تول د نیکۍ د هغه، فاولئک الذین، دا کسان چې دي خسروا انفسهم چې تاوانی کړي دي ځانونه خپل، بما کانوا په سبب د دې باندې چې دی بآیاتنا یظلمون، زمونږ په آیاتونو هغې نه انکار کوي. یظلمون دلالت کوي چې وزن د عملونو د کافرانو چې دی نو حق دی، یعنی وزن د عملونو د کافرانو دام حق دی. او بیا ورپسې چې دی نو آیات کې فرمای، آیت نمبر 10 ولقد مکناکم فی الارض، خامخا په تحقیق سره ځای درکړی دی مونږ تاسو ته په ځمکه کې، وجعلنا لکم فیها معایش، او پیدا کړی دی مونږ تاسو دپاره په دې کې اسباب د روزی. قلیلا ما تشکرون، ډیر لږون ته په تاسو کې شکر گزار دي. دا ترغیب د تعمیل د احکامو د الله تعالی ته، او په آخري جمله کې زجر دی، او دا آیات دلیل دی چې بغیر د ځمکې نه د انسان بل ځای اوسېدل دا نشي کېدی. بغیر د ځمکې نه د انسان بل ځای کې اوسېدل دا نشي کېدی. نو الله جل شانه فرمای تاسو ته مونږ په دنیا کې ځای درکړی دی. ولقد مکناکم، په تحقیق سره ځای درکړی مونږ تاسو ته فی الارض، په څه کې؟ په ځمکه کې. نو دا ترغیب د قبلولو د دعوت د پیغمبر ته، چې دا پیغمبر تاسو له کوم دعوت درکوي نو هغه تاسو قبول کړئ. او معایش چې دی نو دا یعنی اسباب د ژوند د تیرولو، اسباب د ژوند د تیرولو الله فرمای، یعنی اسباب د ژوند د تیرولو. نو پرز د قیامت باندې با الله جل شانه بر انسان اعمال چری دا بتلی دی تبا تله د میزان چې نو دا بلګیدلی وي، او د هر انسان اعمال چری دا بتلل کی. او بعضی خلک چری نو هغه اعمال هغه ډیر کم روزي، ای ډیر خفوي، یعنی هغه با ډیر خپوي په دې باندې. خو لیکن الله جل شانه چې دی نو دا اوس چې کوم ځای مکه مکرمه ده او کوم ځای بیت الله دی، دغه ځای ته به ټول چې دی نو انسانان دا به راجمع کېږي، او دغه ځای به ټول حساب کتاب به کېږي. دغې ته چې ځي نو تلل ورته پکار دي، خو د عبرت دپاره، د دې دپاره تلل نه چې ته لاړ شي هلته سیلفیانې جوړئ، په یو لاس ته موبایل نیسلی. یو کس راته خبره کوله، اوس دا تقریبا یو 2 هفتې کېږي د عمرې له تلی و، وی تاسو لا دا څه وایي چې دا تصویر خو هم ګناه دی، وی خلک پکې ناست دي او چې دی نو وی ټیک ټاک یې کلاوي کړي، او ښه صفا چې دی نو وی ګانې پکې غږیږي په حرم کې دننه چې کوم حدود دی هغې نه چې وردن نه شي، وی پای کې خلک ټیک ټاک هغه استعمالی، یوټیوب یې پکې استعمالی، فیسبوک یې پکې استعمالی. لا تصویر خو غټه خبره ده، تصویر خو څوک دا وایي نه چې دا تصویر دی، او خانه چې څنګه دلته رواني موبایل په لاس کې وي داسې هلته هم رواني موبایل په لاس کې ډس په چا وروخیږي. نو هغه ځای هغه هم پاک پاتې نه شو. نو بس دام د قیامت د علاماتو نه یو ډېره لویه علامه ده چې د الله دغه یو کورو او دغه پاکو او په دې کې دغه کیسې کتارې نه وي، دام هلته ورسېدي. نو الله فرمایي ترجمې ته وګورئ، قل ته ورته ووایه یعنی ان صلاتي بېشکه مونځ زما، ونسکي او قرباني زما، ومحیایا او ژوند زما، ومماتي او مرګ زما، لله خاص د الله دپاره دی، رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. یعنی فرمایي چې قل ته ورته ووایه انني هداني بېشکه زه رسول یما
ربی رب خپل الى صراط مستقیم یعنی لار نیغتا دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا چی دین دین سیو پوخو ملتا طریقہ ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چکلکوا پا وحدانیت دا اللہ باندی وما کانا نو ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکانونا پا سلورم سپارہ کی تیر شیو دے بسوی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام گرے نے یہودی دے اور نصرانی دے یہودیانو بوے ابراہیم علیہ السلام یہودی دے نصواراو بوے نصرانی دے اللہ فرمائی ولكن کان حنیفا مسلما ابراہیم علیہ السلام کلکو پا وحدانیت دا اللہ باندی وما کان من المشرکین اونو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا قلت ورتوایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی او مزما قربانی زما جون زما او مرگ زما للہ اللہ دا پار دے رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین او نشتر اس سوک شریک داغ دا پارا وبذالک پدے خبر باندے امرت حکم شویل مات وانا اول المسلمین عظیم اول دا مسلمانانو نام قلت ورتوایا اغیر اللہ اے سوا دا اللہ نا ابغی طلب کمز ربا بل رب وهو رب كل شيء دا اللہ تعالی رب پالن کے ہر یو سیز دے ولا تکسب كل نفس او نکی عمل اس یو کس الا علیہا مگر ذمواری دا پخپل زان باندے ولا تزر وازرة وزر اخرى او نشی پورتکولے یو پورتکون کے وزر اخرى یعنی بوجھ دا بلچا ثم الى ربکم او بیابا یعنی استاسو خپل ربتا مرجعکم واپس للیستاسو فَيُنَبِّئُكُمْ نو خبر بدر کی تاستا بما کنتم پا سبب ددی بانے جتاسو بپی پائے کی تختلفون اختلاف پم کو وَهُوَ الَّذِي اللہ آغازات تے جعلکم خلائف الارض جوڑ کری تاسو خلائف الارض نائبان پزمگا کی ورفع بعضکم او پوردکری باز استاسونا فوق باز پا بازو نورو باندی درجات پا درجو کی لیبلوکم دید پارچی ازمی خوکی اللہ پتاسو فیما آتاکم پاغسکی چی درکڑی دی تاسو تا ان ربکا بیشک ربستا سریع العقاب یعنی زر عذاب ورکون کے دے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ دیر بخون کے او مہربان دے اللہ تعالیٰ خامخا بخون کے او مہربان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کوم پنم دا اللہ باندی الرحمن چی دیر مہربان دے الرحیم او زیاد رحم کو ان کے دے نو دیز ہے کہ شروع کوم پنم دا اللہ نو دلتا شروع بسنگا یعنی دلتا باوتا پیل رو باسی اشرع بسم اللہ شروع کوم پنم دا اللہ باندی الرحمن چی عام مہربان دے الرحیم او خاص مہربان دے پا کافر عام مہربان دے مسلمان بانے عام خاص مہربان بھئی پرز دا قیامت باندے پچا سر پا مومنان اللہ فرمائی الف لام میم صاد یعنی اللہ پوئی گی پا مانا دی حروف باندی دی توی حروف مقطعات کتاب انزل الیکا دا کتاب نازل کریشوی لیتا تفلا یکن پس ندیوی فی صدر کا پسینستا کی حرج ستنگی من حد دی وجنا لتنذر به دی دا پارا چی او یری تپ دی سرا و ذکرا و نسیتو کی للمؤمنین مومنانو تا اتبعو ما انزلا تابداری کوئی داس چنار رکریشوی لیکم تاسو تا من ربکم دا طرف دربستاسونا ولا تتبعو تابداری مکوئی من دونه سوا داغنا اولیاء دنور مددگارانو قلیلا ما تذکرون و ڈیر کم نصیت علی تاسونا
وکم من قرية او سمر د کلو والون اهلکناها هلاک کړي دي مونږه فجاءها نراغل غیت بأسنا عذاب زمونږه بیاتن د شپې او هم قائلون یا باغی د غرمې خوب کوونکیو قیلوله کوونکیو فما كان دعواهم پس نو وینا داغی اذ جاءهم کله چراغ پاغی باندې بأسنا عذاب زمونږه الا ان قالوا مگر دا چې وی انا كنا ظالمین بشکو مونږ ظالمان فلنسألن الذين پس خامخا تپوس کو مونږ دا خلقنا ارسل الیهم چې لېږلي شیو هغوی ته رسولان ولنسألن المرسلین او خامخا تپوس بکو مونږ د هغه کسانو نه چې لېږلي شیو یعنی رسولانو نه فلنقصن بیا خامخا یعنی بیان بکو مونږ علیهم دیتا بعلم په علم خپل سره وما كنا غائبین او نو مونږ غائب د دینا والوزن یومئذ الحق الله فرمای یعنی طول په دغه ورځ باندې دا حق دی فمن ثقلت موازینه پس هغه څوک چې درنې شوي تلې د هغه یعنی موازینه تله د هغه درنه شوه فاولئک هم المفلحون الله فرمای دا کسان کامیاب دي یعنی دا خلاصې منتون کړي نو که چرې دغه خلک کامیاب شو نو دی الله جل شانه بچی دی نو څه به وکړي یعنی دی ته به خلاصې ورکړي الله فرمای ومن خفت او هغه څوک یعنی چې سپکې شوې موازینه تلې د هغه فاولئک الذین دا کسان یعنی هغه خلک دي خسرو چې تاوان یې کړی انفسهم د ځانونو خپلو بما کانو په وجه د دې باندې چې دی بآیاتنا په آیاتونو زمونږ باندې یظلمون ظلم کو الله په 13 سپاره کې به بیا راځي هلته فرمایي یعنی واما من اوتی کتابه بیمینه یعنی چاته چې عمل نامه په خلاص باندې ملاو شو فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا الله فرمای دی به خوشالی خپل اهل تبزی ارچا تبوي اقرا او ګور اولولا یعنی دیبو ارجح تب خپل عمل نامه خیور زما عمل نامه اولولا کنا الله فرمای پرز د قیامت با تاسو ته عمل نامه ملاوشي یعنی الله بو فرمای اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا او الله فرمای اولولا عمل نامه خپل اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا او چاته عمل نامه پولټل اسبانی ملاو شو واما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويسلى سعيرا الله فرمای جهنمی ته عمل نامه ملاویږي په داسې حال کې به ملاویږي چې د الټل اسپا دا غټه ګوته په نوم باندې وردن نشي او په ملا کې به روزي د شا طرف نه بد عمل نامه ملاو شي ويسلى سعيرا او دې به جهنم ته بوتلی شي جهنم ته به بوزي او په سورې قاریه کې بیا ذکر راځي الله فرمای واما من اوتی کتابه عمل نامه به ته ورکړی شي وراء ظهره رستو د شهادتنا فرمای چې ومن خفت موازینه په سورې قاریه کې الله ذکر کوي هلته سوی ومن خفت موازینه فأمه هاویه وما ادراک ما هي الله فرمای تا ته سپتر هاویه ما هي داس شیره وما ادراک ما هي نار حامیه الله فرمای دا اور گرم در جهنم او دا کافر باواز کوي سبوي الله فرمای 15 سپارا و یعنی په جهنم کې چې کومه د جهنم فرشتہ هغه مشر دنداغي نوم سره مالک الله فرمای جهنميان باواز کوي ونادوا یا مالک ليقضي علينا ربك اے مالک لاړ ش الله ته وایا چې زمونږ په باره کې فیصله وکړي موږ باره کې فیصله وکړي نو فیصله بردی نه کیږي
الله به دې ته دا خوراکونه ورکوي. دا یعنی ګډ وډ خوراکونه چې دي دا به دې خوري او دا به دې استعمالوي. نو الله فرمایي چې ومن خفت موازینه فاولئک الذین هم دا خلک تی خسرو چې تاوان یې کړی دی انفسهم د ځانونو خپلو بما کانو یعنی په دې وجه باندې چې دی بآیاتنا زمونږ د آیاتونو نه یظلمون یعنی ظلم کو. ولقد مکناکم او یقینا ځای درکړو مونږ تاسو ته فی الارض په ځمکه کې وجعلنا لکم او پیدا کړي دي مونږ تاسو دپاره فیها په دې کې معایش یعنی سامان د ژوند د دنیا. قلیلا ما تشکرون او ډېر لږ تاسو نه شکر ادا کوي شکر گزار دي. صدق الله العظیم. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کلام راکړي. الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله د هغې نه مونږ ته خیر راکړي. الله چې د کوم شرور آفتونو مصیبتونو یې پناه وختله الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله مشکلات هم حل کړي. الله پریشانۍ هم ختم کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله چې څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو الله قبرونه الله د نور نه ډک کړي. الله د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي. الله د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین.